د کې پی کې عوام د پاره یو ډیره غټه خوشخبری راغله د پدې د سره تفصیلا خبره کو خو غي نه مخ کې د عمران خان خور په عدالت کې یو ډیر اهم درخواست ورکړو عدالت نه دا غوښتنه کړې و چې تر اوسه په عمران خان باندې څومره مقدمې دي ځکه چې کله هم د عمران خان په یو کیس کې رهایو شي تاسو بل کیس کې ورواچوي چې بل کیس کې رها شي تاسو بل کیس کې ورواچوي نو کم از کم موږ له خودم راوي چې په د باندې مقدمې څومره دي نو په کیس باندې هم سماعت شوی دی بل د بشرا بیبي توشاخانه 2 کیس کې هم سماعت شوی دی پاغه باندې هم تفصیلا خبره کو راځو چې ټول نه پهله په دې خبره کو د عمران خان په درخواست باندې چې په عمران خان باندې دا وخت څومره مقدمې دي د عمران خان خور نورین نیازی په های کورټ کې دا درخواست ورکړو چې موږ ته صرف دومره وایي چې په عمران خان باندې راولپنډي او اسلام آباد کې څومره کیسونه دي ټول ملک پرېدا صرف د راولپنډي او د اسلام آباد کیسونه راته وایي ځکه چې کله هم عمران خان یو کیس کې رها شي نو په بل کیس کې گرفتار شي نو ځکه اټ لیست چې موږ دومره پته ولګي چې په کپتان باندې څومره کیسونه جوړ دي نو اسلام آباد های کورټ په دغه درخواست باندې نن سماعت کړی دی چې آی جی راغوسته او آی جی ته ویلي دي چې شابه په دې درخواست باندې ته دغه جواب ورکړه چې په عمران خان باندې څومره کیسونه دي نو په عمران خان صرف په اسلام آباد اور پنډای کې ټوټل 77 مقدمې دي او یا مقدمې صرف پر راولپنډي او اسلام آباد کې دي چې دغه کې فیصل آباد کراچي د غړ خارونه لا پرېدا صرف د اسلام آباد او صرف د اسلام آباد او د پنډای 77 مقدمې دي اوس چې رقم 24 نومبر احتجاج وشو نو په دغه احتجاج کې هم په عمران خان باندې 14 مقدمې درج شوې دي ګوره یو سړی په جیل کې د پاغه باندې مقدمې درج کیږي د مقدمو یو انبار په لګیدل دي کم از کم د عمران خان چې ټول پاکستان مقدمې راټولې نو 200 نه زیات مقدمې 200 نه زیات کیسونه په عمران خان باندې حکومت جوړ کړی دی جی بل بشرا بیبي توشاخانه 2 کیس کې هم سماعت شوی چونکه توشاخانه 2 کیس کې بشرا بیبي ته عدالت رهایی ورکړی و په ضمانت رها د بشرا بیبي الریډي خو بیا اف ای درخواست ورکړو په دغه درخواست په نظر ثاني باندې چې په هغه درخواست باندې یو ځل بیا نن سماعت شوی دی میا ګل حسن زیب صاحب چې دغه په عدالت کې دغه شوی دی راتلونکي تاریخ کې بشرا بیبي ته حکم کړی چې راتلونکي سماعت کې ته حاضر شون راتلونکي سماعت کې بشرا بیبي په توشاخانه 2 کیس کې یو ځل بیا د اف ای په درخواست باندې حاضرېږي کې دیشي گرفتارم کې رویم نسیادی هیڅ پته نه لګي خا بل د کې پی کې عوام د پاره کومه خوشخبری راغله په هغه باندې تفصیلا خبره کو سموده مخ کې تاسو سره ما یو ویلاګ شریک کړو چې کې د کې پی کې حکومت د اعلان کړو چې 60 سال نه پس څوک وفات شي نو د هغه کور والا ته 10 لک روپۍ ملاويږي او 60 سال نه کم چې د عمر وي هغه وفات شي نو د هغه کور والا ته 5 لک روپۍ مطلب دغه د پاره ملاويږي نو اوس هغه قانون چې کم دی کم چې مخ کې پاشه او اب اوس 10 جنوري 2025 نه په ملک کې امپلیمنٹ کیږي تقریبا دغه یو میاشت یو سورځي دی پکې په بل کال کې د جنوري په ډومبنۍ میاشت کې 10 جنوري نه به قانون په ملک باندې امپلیمنٹ کیږي اوس په ډېر مرګري وایي چې 60 سال نه خو دې کې خو مالدار هم راځي غریب هم راځي نه جی دې کې بهر سړی نه وي شامل لکه اوس یو سړی په کور کې وفات شو یو سړی مسافر دی وفات شو 60 سال نه کم دی یا زیات دی نو غلبه دغه اماونټ نه ملاويږي دغه اماونټ په صرف هغه کس نه ملاويږي چې کم سړی په هسپتال کې په صحت کارت باندې زیر علاج او بیا هغه سړی وفات شي یو سړی دی یو خزه د هسپتال کې زیر علاج د په صحت کارت باندې علاج کوي او بیا دغه بیماری دوران دغه ټریټمنټ دوران دی وفات شي نو هغه له دغه اماونټ ملاويږي هر سړی ته نه ملاويږي په کور کې یو سړی وفات شي یا بهر وفات شي هغه له نه ملاويږي د کم سړی چې په صحت کارت باندې علاج روان وي او هغه وفات شي نو هغه له دغه اماونټ ملاويږي نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ خپل راي کمنټ کوي ډیر زیاته مننه والسلام